الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مشير له لا ند له ولا نديد له ولا جد له ولا ممد له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وأتقانا وأعلانا وأجلانا وأطيبنا وأطهرنا وأكملنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كل امرئ مسبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. محترم مسلمانانو، د سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې هغه خلیفہ اول بلا فصل یار غار سیدنا صدیق داغی د سیرت په حواله سره گزشته جمعه کې ست تذکرہ شوی و. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داغی مدینه منوره ته هجرت په کوم ترتیب سره وشو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملګریم دے نو دوستیم دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایزومم دے. نبی علیہ السلام با ابو بکر صدیق کرا روزانہ تشریف اوری کولا، سلام مشورے، دعوت و تبلیغ د دین د اشاعت د پارا. یو ورځ نبی علیہ السلام ابو بکر کر راغی او چې نور کله په کوم وختونو کې راتلو نو هغه وخت نو. نبی علیہ السلام ابو بکر ته ویل ک کور کې سوقي د پردې نو آیو سیټ تکا تا سره مې خبره. صحیح بخاری کی راضی ابو بکر صدیق و توید اللہ رسولہ سوائی سوک نشتا، بس پل خلق فی ذکور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوریو کا ابو بکر صدیق کرا. ابو بکر تویا چې ما ته خو د هجرت حکم شوی دی، زه خو مکه مکرمه پرېږدمه. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توید اللہ رسولہ ما هم د ځان سره په دې سفر کې ملګری کې چې زم په دې لارې باندې ستاسو رفیق سفر شم د هجرت. نبی علیہ السلام ته صحیح ده کړو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توید اللہ رسولہ ما دو خصاصنی وی زمان زین کی داو چې الله رب العزت با د مکی مکرمینا تاسو تا د هجرت حکم کیا نو پدی وجبان ما ځان ذهنن تیار ساتو. نو ما دو خصاصنی وی را یو بستاشو شی یو بزماشی. نبی علیہ السلام وی سیدہ خدا کوم اوفه چې تا زما د پاره ساتلې وا نو که پیسې را نه اخلي خو بوزمې کني زدادان سره نه بوزم. ابو بکر صدیق ته ډیر وی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغاغي پیسې ورکړي. عائشہ رضی اللہ عنہا او داغی خور دا اسما رضی اللہ تعالی عنہا اغي ولا زرزر د سفر د پارا زادرا دا تیارول شروع چې کم یو سیس کې اغي د خوراک یا نور ضروریات دا واچول راغونډه کې د غیر تړلو لپاره په کور کېونه
په دغه وخت کې اسماء رضی الله عنها ولګېده، هغې خپل کمربند دوه حصې کو، کمربند نه دوه حصې جوړې کړي او دارنګې هغه توشدانې په هغې باندې وتړلو. په دې وجه د اسماء رضی الله عنها لقب ذات النطاقین ګرځېدلی، ذات النطاقین، چې خپل کمربند دوی حصې کړی و، خو د نبی علیہ السلام او د خپل باجان د پاره د سفر چې کوم ضروري اشیاء هغه په هغه کمربند باندې وتړل دي. قافله روانه شو د نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سور ته ورسېد. د غار سور بارکی قرآن موږ له تذکرہ را کړی، خما فی الغائز هما فی الغار، چې کله ابو بکر او نبی علیہ السلام په غار کیو، ابو بکر صدیق خدشه ظاهره کا چې دشمنان خدا دی را رسیدلی دي، که چرتاغی خپل خپوتم اوکته نو مونږ به تخکاره شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطاوع وقت کی تسلی ورکا چې ابو بکر پریشان کی گما خپکی گما لا تحزن ان اللہ معنا. تو قرآن کې راغلی و دې یو بل واقعام بعضې د سیرت کتابونو هم لیکلی، لوی لوی خلکو لیکلی، لوی لوی تفسیرونو هم لیکلی، همونږ هم ډېره موده بیان کړی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته ویجی که ستاسو اجازه نو زه مخکې غار ته دننه کېږم، نو د غار صفایي یې وکړه. بیا نبی علیہ السلام ته ویجی دننه راځې، بیا نبی علیہ السلام چې دننه شو، بیا ابوبکر صدیق په پتون باندې نبی علیہ السلام ته هغه ډډه ولګوله. ابوبکر صدیق دا خپل پونده یو غار ته ودروله چې هغه غار د بندېدو دپاره سونه. نبی علیہ السلام سترګې پټې شوې، وده شو او په دې کې ابوبکر صدیق ته مار ټک ورکو. بیا د ابوبکر صدیق د سترګو نه اوښکې راووتې. نبی علیہ السلام ورته ابوبکر دا څه راولې؟ وایي د الله رسول یو مار ټک راکړ. بیا نبی علیہ السلام ولا په خپلې لاړې پورې کې د هغې نه ښکلې کیسه ده، ډېرو کتابونو لیکلې، مونږ بیان کړې ده. ملګري دا یاد ساتئ، الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. د دین دار و مدار په سند باندې دی، که چېرته سند نه وي نو خلکو به چې څه وینو به بیا وینو، هر څه به پکې بیا وینو. دا واقعه سندن کمزورې ده، ضعیفه ده. سید اسماء الرجال کتابونو ګوري، دا واقعه مشکات کې مشکات المصابیح کې خطیب تبریزی رحمت الله علیه ذکر کړی او خدای چې بدریم فصل کې ذکر کړی. د مشکات المصابیح د دریم فصل روایتونه اکثریت د کمزوري. دا مشکات والا په یو کتاب حواله ورکړي، رواه رزین. رزین په دنیا کې کتاب نه ملایي. بعضې محدثینو لیکلي دي چې دا پخوا یو کتاب و، دا اوس ختم شوی دی. دا یاد ساتئ د پیغمبر علیه السلام احادیث به یو په کتاب کې و، دا به ختمېږي، دا کیدی نه شي. بیا دا واقعه په بل کتاب کې ملاو شوه، دلائل النبوه د بیهقي رحمه الله، کې سند سره ذکر شوی ده او په دې کې بعضې راویان داسې دي چې قابل قبول نه دي. میزان الاعتدال کې امام ذهبي رحمه الله په هغه رواتو باندې جرح کړی ده. دا راویان دي د ځانه کیسې جوړوي. نو مثال کې دا ذکر کړی، وګوره د غار سوره کیسې چې ذکر کړې ده چې مار پکې ابوبکر ته ټک ورکړی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه
نبی علیہ السلام غار سور کیو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زویو عبداللہ هغه ته ویلیو چې تا په مکه مکرمه کې د ورځې کم حالات رافیق شي زموږ باره کې څوک څه منصوبه جوړوي څه پروګرام جوړوي نو څه د شپې راځه پټ پټ نو مونږ ته بیا اطلاع را کوه مونږ ته خبر را کوه ابو بکر صدیق غلامو عامر بن فحیرہ هغه ته حکم کړو چې ته په چراګاګانو کې خپلې بیزې سره وا او بیا د شپې د غار خواته راځه نو عبدالله بصار بیا وختي دا غار نه کلی ته راتلو عامر بن فحیرہ به هم په هغه نشاناتو باندې بیزې ګډې راوستې دغه د خپو د قدمونو نشانات به ور باندې ختم کړ چې چاته پته ونه لګي چې یاره په دې لار باندې د شپې څوک تلي راغلي دي دارنګې د بیزو دغه تازه پې دا د هغې غذا وه په دغه غار کې چې دا څو ورځې وو 3 ورځې او 3 شپې او په دې کې قریشو ته په زړه کې هم دا نور راغلي چې ته به دې غار ته دننه شوي خو په دغه وخت کې کفارو ډېر زیات زور لګولو چې موږ ته دې چېرته میلو شي او دا په کومه ورځ چې نبي علیه السلام هجرت کو نو په دغه ورځ خو د قریشو میټینګ شوی و او میټینګ اتفاق او اتحاد په دې راغلی و چې دا محمد قتلول غواړي ډېرې خبرې پکې راغلې وې یو تن پکې دا وی د دې دا میټینګ په دارالندوه کې و یو تن پکې دا ویلو چې یاره په یو کمره کې به بند بس هلته به مړ شي بیا نورو خلکو ورته وی قوم شته نو را به شي نو رازاد به شي په دغه میټینګ کې شیطان هم راغلی دی یو بوډا په شکل کې ناست دی یو تن پکې دا رایه ورکړه جلاوطن به کو بوډا په جړا شو بوډا دی جلاوطن کې نو ډېر چالاک دی ډېر پوسخولی دی زما علاقې ته به راولېږي هلته به راته خلک بېدینه کوي اول دی چې تاسو جلاوطن کې خو دې به لګیایي محنت به کوي نو ستاسو خلاف به ډېر خلک تیار کړي هغې ویلې که بابا خو ډېر مضبوطه خبره وکړه بیا ابوجهل وی زما رایې دا ده دا مونږ چې څونه خاندانونه یو د خاندان یو تن به توره راواخلو 12 کسان 12 تورې دې چې په کومه لار راځي ټول به په یو ځل باندې حمله وکړو دی به د چا نه بدله اخلي باقي پاتې دیت شو نو دیت به ورته په شریکه ورکړو خبره به ختمه شي شیطان را پازر په ملی وړه به چې بچي هلته خو سره دې نیکه ذهن هم نه رسي چې کوم ځای ته د نوسي دا ذهن رسي آفرین به ذهن طالب جان ستا دا خبره مې ډېره خوښه ده بس دغه ترتیب هغې جوړ کو او دې کې نبی علیہ السلام ته وحی راغله اے محبوبه تاسو هجرت وکړئ مکه مکرمه پرېږدئ ابو جهل چې کله نبی علیہ السلام ابو بکر تلی ابو جهل ظالم راغی د ابو بکر کور ته پیغمبر خو نه و دیو ته ناستو پیغمبر په دغه کې راوته ابو بکر کر رااله اسماء رضی الله عنها راوته وی پلار دې څه شو هغه مال خو پته نشتا ابو جهل ډیر څه غوسه شو سیرت د ابن هشام کې ذکر کړي چې دې ظالم هغه اسماء رضی الله عنها له داسې پړک ورک چې ډېر زخمی یې کا دلته قریش دا اعلان وکړو چې چا د محمد سر مونږ ته راوړو سل اوخان انعام او که چا د ابو بکر سر راوړو هم سل اوخان انعام سل اوخان څه لږ نه ښه یو نن سبا په یو لاک هم نه کېږي
خلاق 1.5 لاک میخه کیږي تقریبا 1.5 لاک څه کم 2 لاک پورې به یو شاید چې ملو شي دا څه کم 2 کروڑ روپے ابو بکر د سر او دغه عمر د نبی علیہ السلام د سر دلته زین ته یو سوال راځي چې د ابو بکر د سر قیمت سل مقرر کو او د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر مبارک قیمت سل اوخان مقرر کو حالانکه یو پیغمبر دی بل امتی دی امتی که ارسون الوی ولی شي او بزرگ د زمانی شي او د پیغمبر مقام ته خداغه مقام نه رسي قیمت اولی یو لګولې ځکه د پیغمبر مثال دا پشان د غر شو نو د امتی مثال پشان د یو ذری شو که د پیغمبر مثال پشان د دریاب او سمندر د امتی مثال پشان د یو قطره دیخوا د ابو بکر د سر انامم سلو خان او د نبی علیہ السلام د سر انامم سلو خان مقرر کړ موږ استادانو به د دې وضاحت په یو مثال سره کو چې یو تنو نو هغه په دې پایو کې وبا چولې وی دې پایو ډېر شور جوړ کو چې ای وبو تاسو موږ سره مه ملاویږئ تاسو خو سره رنګ نشته قیمت مو نشته څه خوند مو نشته څه بوی مو نشته پایو ورته وی مونږه خوشبو کوو زمونږه خوند شته ذائقه مو شته رنګ مو شته قیمت مو شته ستاسو څه ویلیو څه حیثیت دی چې تاسو مونږ کې را ګډوډېږئ وی دی اوبو ورته ډېر په عاجزانه انداز کې وي چې ای اوبو مونږ دا منو چې زمونږ رنګ ستا د رنګ غونته نه دی زمونږ قیمت ستا د قیمت عمره نه دی زمونږ خوند او ذایقه ستا د خوند او ذایقې غونته نه ده خو یو کار راکې شته که کله مونږ ستاسو سره ملو شو که نه مونږ به خپل رنګ بیخي ختم کړو ستاسو رنګ به اختیار کړو بو ورته وی ای پیو مونږ به ستاسو رنګ اختیار کړو دویم دا یو بل کار په مونږ کې دا دی چې زمونږ یو وخت سره اوبه باقي او تاسو څوک په اور باندې ږدي نو اول به مونږ سوځو تاسو به لومبې سوځېدو ته نه ورکوو مونږ به اول اوبه سوځو نو بیا به تاسو ته سوځئ نو هغه پای ورته وي چې تاسو دونه وفادار یې نو راځئ اوبو چې کوم قیمت زمونږ دی نو هغه قیمت تاسو دی چې کوم قیمت زمونږ د پایو دی راځئ چې مونږ کې تاسو ملاو شئ چې په کوم قیمت مونږه خرڅېږو په هغه قیمت به تاسو هم خرڅېږئ نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر په تابعدارۍ کې ځان رنګ کړی و د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د محبت نه هغه ډک شوی و چې کوم قیمت کافرانو د پیغمبر د سر لګولی دی هغه قیمت د ابوبکر د سر لګولی دی کوم قیمت د پیغمبر د سر هغه قیمت د ابوبکر د سر نو مشرکین دلته انعام مقرر کړي د دې انعام په لالچ کې خلک ورپسې خواره وي که بھئی مونږ ته که دا پلاس دا دونه اوښان راله دا 3 ورځې په غار کې تېرې شوې په 4مه ورځ باندې دی روان شو عامر بن فهیرم د ابوبکر غلام وصحه دی او بل یو تن عبد بن اریقت هغه ته لاره ښیي نبی علیہ السلام سره ابوبکر روان دی او ابوبکر خو ابوبکر دی که نه د هغه ژوند مونږ شروع کړی د هغه سیرت مو شروع کړی کوشش دا کوئ لکه د وخت راځئ چې د سیدنا ابوبکر د حالاتو نه مسلمانان خبر شي نبی علیہ السلام روان دی ابوبکر کله مخې ته روان شي نو یکدم شاته روان شي چې لږ شاته ورپسې روان شي نو یکدم ښي سایډ ته شي چې ښي سایډ ته ځي نو فوراً ګس سایډ ته شي نو بیا مخې طرف ته شي نو بیا تاویږي د پیغمبر نه ګرځي
نبی اسلام وکړه د سکی سره یار کله را سو کده مخ کې لشي نو کله را په شاته را روان شي نو کله خي طرف تر سره دی نو کله ګر سره داسې دي سره او دې الله محبوبا چې خیلا سره روانم نو ما سره دا غم شي زویم چې ته دشمن د شاده غاړې په تاسو حمله ونکي نو زر شاته روان شم نو چې شاته روان شم روله کې مې دا راشي چې ته دشمن د مخې طرف نه حمله ونکي نو زه مخې طرف ته راتاو شم نو چې مخې طرف ته روان شم لکه مې دا راشي څوک د دې بل سایډ نه حمله ونکي نو ځکه کله یو سایډ ته کله بل سایډ ته کله بل سایډ ته روان دي په دې کې سراقه هغه د خپل اسره په مخه کړو سراقه بن جعشم دین زیر ورسېدو ابو بکر چې وکړه دا دشمن دی ډېر تیز او پاسور او دقه درو موږ را لاندې کو وی دا الله رسول دا سړی هم په دې دې زور ورسېدو نبی رسول الله وی از غم مکوا غم جنې غما ان الله معنا دا ټکی نبی علیہ السلام ابو بکر ته په غار کې کړو چې کله ورته ابو بکر وی دا الله رسوله کدا مشرکان چرته د خپل خپوته وګوري نو موږ به تخکار شو نبی علیہ السلام ته لا تحزن ان الله معنا ابو بکر غم جن شي الله زمون سره دی دې بل یو نقطه ابو بکر پشان کی چې کله فرعون داغه ملګری موسی علیہ السلام بنی اسرائیل پسې لګیدلیو مخې ته دریاب راغلیو د شان د فرعون لخر دی بنی اسرائیل رامنډه کا موسی علیہ السلام ته وی یا موسی انا لمدرکون من خراگیر شو دا بس چل کیږي مخې ته دریاب دی د شان د فرعون لخر دی هغه وخت موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته یو خبره کوي ان معي ربي ما سره زما رب دی ما ته بلار خي دلته ابو بکر سوې ابو بکر ته سوې ان الله معنا زه ته خبره نه دي موسی علیہ السلام دا نه چې موسی سره الله دی موسی علیہ السلام وی ان معي ربي ما سره زما الله دی ابر ته صدر تنظیم کوي او انت نبی علیہ السلام ابو بکر مغم جن کیږي موږ سره الله دی زين خبرې ته نه دي موسی علیہ السلام الته سوی ان معي زما سره زما الله دی الته د موسی ملګری وسر بنی اسرائیل دي کنه نو بنی اسرائیل سکول قدم په قدم اعتراض قدم په قدم اعتراض کله د سخی عبادت کوا کله د خو د سامری ملګرتیا کوا کله سکوا کله سکوا کله سکوا او د ابو بکر صدیق دغه جدا مقام دی ذکر ابو بکر پیغمبر ځان سره یو کوي چې ابو بکر ان الله معنا الله زموږ د دواړو سره دی هو الته دا موسی علیہ السلام په خلی دا نه راځي چې ان معنا ان الله معنا دا نوې څنګه بنی اسرائیل او دونه وفادار نو او دی خو ابو بکر یاري غار دی دلته سراقه بن جعشم ابو بکر صدیق چې وته وکړه چې دا له هم تبدل رسیدو والے نبی علیہ السلام دې د الله رسول اوس بس کو نبی علیہ السلام ته ابو بکر مغم جن کیگا الله زمون سره دی په دې کې نبی علیہ السلام چې دا وې د سراقه د اسخپی پزما کې ورخه شو دشمن خپی زمګه کې ورخه شوې اگر هغه بیا نبی علیہ السلام نے درخواست پیش کو چغي او ته وایي الله رسوله زه توبه وباسم تاسو باندې حمله نکوم بیا سراقه اگر آزاد شو خو دې سراقه بیا نبی علیہ السلام ته درخواست کړی چې جی ما د پاره ته امن اولیکا یعنی سبب اسلام ته غلبه ملاویږي نو سبا ما مسلمانان ګوره قتل نکي ښه پیغمبر ته هغه وخت کې امن مولي کړو چې دا سړی زاب سره پاره به امن ابو بکر صدیق رضی الله عنه ډیر تعلقات او ډیر دوستان او ډیر ملګری او پیجنګلوي ډیر وا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې لار کې را روان دي نو د نبی علیہ السلام دونه چالي دلې خو نو په لار باندې په جنگلو یې نو چې کوم خلک با ابو بکر سره ملو شو ابو بکر ته وی دا سره سوق دی را ملما ابو بکر صدیق بری دا یو سړی دین تلار خي زار هو ته هو لګا نه اې توریه وای ابو بکر مطلب دا دی چې الفاظ استعمال کو چې دې مونږ ته د آخرت او د دین لار خي مخاطب دې نزين کې دا راوځي چې دې چې کوم دې د دې جوړه رهبر دی دې سره سو ګایډ روان دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا زمون رهنما دی دا منزل ختم شو دا یو اونراله دا غي ډېر مزیدار سورې وو ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام نه پاره غزه پاک را پاک کو اجلت آرام وکي او خپل باروته چې د خوراک تنظیم پدې کې یو تن روانو بيزي ور سره وي دلته تاسو په دې بيزو کې څه پيو والشتا وته یاوشتا موږ ته به پیرا کې غویاو ابو بکر صدیق ورته طریقو خودلا چې دا بيزي دا تیانم لګ پاک کا او دا خپل لاس دې اووین دا بیا موږ تر دینه لګ پیول شا هغه پیش کو نبی علیہ السلام ته راوړو او د کپڑے نه چاند کو بازي د سیرت کتابونو ذکر کړي او په دې کې ابو بکر صدیق لګي وبو واچولې یې پایو څنګه دا په نه دي چې کله په دې کې سړی وبو واچي نو دې کې یخوالی پیدا شي کله په کې دغه شان تسکین دې کې ګرمواله دي که شاد دې پکې واچول نو په کې ګرمواله دي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه اوس کړ او بیا روان شو دا قافله د نبی علیہ السلام او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه مدینه منوره ته نږدې شو الته د مدینه مسلمانان چې کومو نو هغه ته دا پته لګېدلې و چې نبی علیہ السلام د مکې نه راوته او مدینه منوره ته راځي نو بعضی کتابونه ذکر کوي چې دا مدینه منوره والا دی به روزانه یو د غر ډیره کېوا هغه ته به روزانه راوخته د سار نه غرمې پورې بال تناستو چې نبی علیہ السلام به رو نه رسید غاب نه نو دی بیا واپس شو یو ورځ دوه ورځې یو ورځ د يهودو یو عالم او هغه د غر باندې راوړی دو چې وی کته یو قافله را روانه ده یو قافله را روانه ده نبی علیہ السلام سره بنور ملګری ته خوراټه چی د دې غر د سر نه مدینی والو ته اعلان وکړ چې یا اهل یثرب د مدینه نوم مخکې یثرب یا یثرب بیابان شاړه چې په دغه لار به قافلې نه راتلې ابو هوا بالکل صحیح نه و خلک به کې بیماری ده د بیمارو د تکلیفونو یو ځای یثرب نو هغه د یهودو عالم اعلان وکړ یثرب والو اگیاو جس کا انتظار تھا تاسو انتظار کوو هغه سړی جوړ راغی ښا دې ځا خوشاله استقبال د پاره وته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره استقبال شو او بیا نبی علیہ السلام د ملګرو سره روان دی دا کوم دی چې مسجد قباء دی دغلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام کو سورزی او لومبني کاری داو کو په مدینه منوره کې د تلو سره د یو مسجد قیام وکړو د مسجد قباء بنیاد کې هودو او دا مسجد قباء هغه مسجد دی چې د دې تذکرہ په قران کریم کې مراغلي لمسجد اسس علی التقوى هغه لومبني مسجد چې داغي بنیاد په اخلاص سره خود شوی اے محبوب دې کې ودرېګا د دې مقابل کې چې دغل ته منافقانو جمعات نوم ور کړی دي د مسلمانانو خلاف مورچګای جوړ کړی کیوں نه درېږي ګوره او دا هغه مسجد دی مسجد قباء قرآن کریم کې الله فرمای فیه رجال
یحبون ان یتطهروا فدې کې داسې ناران خلق دي دې طهارت سره ډېره مینه ده پاکوالی سره مینه ده صفایي سره ډېره مینه ده نبی علیہ السلام بیا د قبا ولنه تپوس کوي چې دا تاسو کم کار کوي څنګه صفایي کوي چې تاسو الله پاک صفت کړی دی نو هغه ورته ویل چې مونږه خو نور څه کار نه کوو خو مونږ دارنګې که کله مونږ ته د غسل ضرورت رافیق شي نو مونږ فورا غسل کوو او دارنګې که کله د بې اودسۍ حالت راشي نو مونږ فورا اودس کوو او دا اودس نه وروسته چې مکروه وقت نه نو مونږ د نفل اهتمام کوو نبی علیہ السلام هم دقه عمل باندې ځان کاربند کې ښه دغه جمعات قیام وشو بیا د دې نه وروستو نبی علیہ السلام روان شو دا مسجد قباء دا د مدینه منورې نه لږ ته را بهر ده د دې نه وروسته بیا نبی علیہ السلام روان دی د مدینه منورې په طرف باندې چې دی لړ نو د بني عمر بن عوف التکی قیام وکړو بني عمر بن عوف التبدا انصار مدینه راتلو ډیرو خلکو پیغمبر نه ولیدلی فکر دینه مخکې خو تقریبا 72 کسان راغلیو مکه مکرمه ته حج د پاره او الته د نبی رسول سلام په لاس باندې بیعت کړو او هغه بیا راته مدینه منوره کې کار کو نو دلته د استقبال د پاره خلق راتلو د زیارت د پاره خلق راتلو نبی علیہ السلام ناسته ابو بکر صدیق رضی الله عنه اولاد دی خلکو سره سلام کلام کوي د ډیرو خلکو خیال داو چې د ابو بکر چې دا پیغمبر دی لکه خلک ټول غبانه را پوندو ابو بکر صدیق ته راتله خلکو خیال داو کدا پیغمبر دی ځکه د نبی علیہ السلام صفت داو چې هغه مجمع کې د عام سره عام شخصیت غونته ناست بیا د دین ارستو چې کله نانور لګ را ګرم شو نو ملګری ولګید په نبی علیہ السلام باندې د پاس صادرونیو نو خلک پوښتنه چې پیغمبر دغه دی چې پیغمبر دغه دی په دې سره امتیاز شو د نبی علیہ السلام او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام چې مدینه منورې ته تشریف اوري کول بیا نو اریو ملګری پیغمبر ته دعوت ورکو چې اول زمون زه تراشه نبی علیہ السلام هغه د یو مرګړي نه ماتاو چې بوی د دیو خواته زم د دې نور خواته نظم د نبی علیہ السلام صفات د چا ځلې نه ماتاو نبی علیہ السلام هغه ته وی زمون دا اوخه چې دا انها مامورتن دې ته د الله تر طرف نه حکم شوی دی چې دا اوخه کم دی کیناستا مونږ به التسته کوو هغه اوخه د سیدنا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د کور مخ ته کیناستا ابو ایوب انصاری رضی الله عنہ زر سامان چلول خپل کور ته وروګه او د نبی علیہ السلام د پاره خپل کور کې کته چت هغه فارغ کو او خپل چې د هغه د پاسه کوم بلای منزلو نو خپل کډه هغه ته شفت کا الته کې نبی علیہ السلام سمودو یا نبی علیہ السلام التم د جمعات بنیاد دی د مسجد نبوي دا زمکه چې وا دا یو د دو ماشومان وا نابالغ یتیمانانو دای چې کوم اقربا او رشتہ دارانو هغه وی چې دا مونږ تاسو له اسه درکو نبی علیہ السلام یې چریم د یتیمانانو سي اسه عالم کته یتیمم په خوشاله دی یاد ساته د نابالغ ماشوم اجازت ته شریعت اعتبار نه ورته ښه ډېر خلک چې وفات شي کنه یتیمانان بچي پاتې شي او د مشترک مال نه خیرات کوي پای کې د بچو یې سمي دغه د یتیم مال چې چاګیړه ته ورواچو قرآن کې الله فرمای ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما چې د یتیم مال ګیړه ته واچولو دغه کسانو ګیړه ته ورواچو موږ دواو کې ډېر خپل خیرات کړو اور د ګیړه ته واچو اور یتیمانو مال پوښ شو شریعت کې هو د یتیم سره د احسان حکم شوی الله تبارک وتعالى فرمای تاسو یتاما سره احسان کوئ یتیمانانو سره احسان کوئ
نبی علیہ السلام فرمای د یتیم په سر باندې لاس دی. نبی علیہ السلام فرمای زه او هغه تن چې د یتیم کفالت کو جنت کې به داسې یو ځای یو. او نبی علیہ السلام فرمای چې د یتیم مال استعمال کې راوستو د قیامت پر ورځ به د خلی نه د اور لمبي خيږي. او یو روایت کې راځي چې هغه کور ډیر با برکت او بهترین کور دی چې پای کې یتیمانان دي او د هغه سره ښه سلوک کیږي. او هغه ډیر بدترین او شر والا کور دی، نحوست والا کور دی چې پای کې یتیمانان موجود دي او دای سره ظلم کیږي. نبی علیہ السلام بغیر قیمت نه خدا دنا علم دا خپلل ته کې راغلي مهاجرین دی هجرت کړي بیا دا جمعات پیسې راغی قیمت راو دا مونږ چې د کم شخصیت سیرت شروع کړي اغي ادا کې موږ چا سیرت شروع کړي سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا جمعات د زمکه داغه قیمت هغه ادا کړ. په دې مدینه منوره کې چې څنګه ملګری رااله الته بلال رضی الله عنه بیمار شوی دی. دیکھو ابو بکر صدیق هم بیمار شو تبا پیرالا عائشہ رضی جہاں د پلار خبر تا د پلار را تفوز کی بابا جانو لی طبیعت دے سنگ دے ابو بکر صدیق کو توی کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنا من شراکین الت بلال شیرو نوی اے د مکیز مکیو اے د مکیغا گراوندونو پلان کو درو دیوار د مکی یادی بیماران شوی دی. ابو بکر صدیق بغا بیمارے کی دا شیر ویلو کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنا من شراک نعلہ چې ار یو سړی په خپل اهل او عیال کې سبا کوي خدا مرګ د پیزار د چڼیاو نم را نږدې دی. بس په جوړې مړ کیږي. عائشہ رضی الله عنها چې طریقې سره د نبی علیہ السلام خدمت کې دا خبر او رسوله چې دا الله رسول مرګل خټول بیماران دي او بابا جان هم داسې وایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه. صحیح بخاری کې د نبی علیہ السلام دعا ذکر شوی دا اللهم حبب الینا المدینه كحبتنا مکه. رب چې څنګه مونږ ته دا مکه محبوبه وا د مدینه مونږ ته محبوبه وګرځي بلکې دا غینه زیاته وصححها دا مونږ لپاره صحیح کی وبارک لنا فی صواعها ومدها. اے رب د دې پسوا د دې ار پیمانا هر څه کې برکتونه واچي او رب دلته چې په دې خلکو کم بخار دی کم وبادا دا جحفی ته ورسه. نو التا الله تبارک وتعالى د نبی علیہ السلام دا دعا قبول شو. ابو بکر صدیق را پاسې دو او دا اغازه انصار اغم ډیر زیات خوشاله شو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې مهاجرینو د انصارو په خپل میث کې مواخات قائم کړ. الته مسجد قباء بنیاد کې غوډه شو، مسجد نبوي بنیاد کې غوډه شو. دریم کار مواخات د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په مواخات کې پیغمبر کو نو کوشش ادا کو چې داس یو مزاج کسان هغه دای میث کې مواخات قائم او د ابو بکر صدیق مواخات د حارثه بن زهیر سره قائم کو. رب مدینه منوره کې یو معزز شخصیت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کوم غزوات کې شرکت کړو کوم جنگونو کې شریک شو چې زندگی و ان شاء الله آینده جمعه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. یا حی یا قیوم برحمتک سنت کریمه